اوس یو پراپګاندا ده چې زما دا غوګونه دي خلکو وخوړ عربونه دنیا نه ټلیفونونه خطونه چې دا باره مسیزو کې یو پیر راوته ده او مولانا صاحب ورته اوریدلی به تاسو پیر راوته ده او مولانا صاحب ورته تله او مولانا صاحب ورته تله او مولانا صاحب زه تاسو ته خبره په دې منبر ما تاسو ته ویلیو چې زه د انګريزانو ګلجو ته هم تله ویلی مې در د هندوانو مندر ته هم تله ما داغي سپیچونه اوریدلی دي د سیکانو ګوردوارو ته هم تله داغي سپیچونه مې پادریانو د انګريزانو چې کوم مليانی ای سره مې بارها په ګلجو کې باسونه شوي دي دا کار زما یو عادت ته س زمانہ مخکې دلته ګلاب بابا راوته پس پیر څنګه ګلاب بابا دې چې ګلاب بابا دې چې خزي دي چې نر دي خزي دي نر هغه دې چې کوچنډي پترخ کې دي او خزا ورپسې زلاړم اس پیر څنګه چې دا ګلاب بابا خو ګورم چې دا قصه زما یو عادت ته چې یو شی می پسترګو نه لیدله نو پشي شاد چا بد ویل مناسب نه اسلام کې دا جرم زم لاړم اس پیر څنګه التم خلق دا پراپګاندا شروع کړه چې ګلاب بابا تا مولانا صاحب هم راغله ا تعالی می ولیدو دلته وینا پرتاوا دلته امتیازي کړي وي او دلته دا کسی نسی می ټول ولیدي چرال من بیا می په شروع کړه خیر کتا سو خیالو کوي اوس دلته نه ګلاب بابا جوړ دے دا بلیسار خوا کې دا زیارت حکومت مهرباني وکړه چې پولیس مقرر کو چې دا زنانه سو کو نه چی دا زنانه روزي چیړل ولا ته چیړل بندې دا خو روزي دی دا یو څوکشتنه چې ما و چیړي دا نه غوړ د یو ذمہوار سړی ته وي ما هغه غریبانه روزي چلاو تاسو پولیس وخت خبرو زیارت کې څه د خزو زیارت کې څه کار د خزو ادیرو کې څه کار رسول الله صلی الله علیه وسلم نزیات امین نه څوک نه به پیدا بشي داغه لوی امین نه پیدا او نه به پیدا شي په درش په تکاله عمر کې څوک دې دا ثابته کی چې پیغمبر پردای خزل لاس ور کړی څوک دې دا ثابت بیعت به چې خزو تکیدا صدر مبارک به وغوړید چې په دې لاس کې خپل بیبي سره سحر په تیاره کې خبرې کول صحابه تیر چې تیر شو د ورته आवाज خبره ووري ایراله السلام علیکم یا رسول الله ورته دا زما پلانای بیبي دا ما دې سره خبرې کولې تاسو تیر هغه ویږي مونږ خو وینا انسان عجز ده اسنه چړک امداد تیری چې پیغمبر چرته پردای خزو سره خبره دا د پیغمبر شان او بیا د پیغمبر بیبیان چې داغي د وخت متعلق د چا غلط خیال پړ کې راشي ټول عمر لا تباش ټول عمر لا تباش دې سره پیغمبر دومره احتیاط کو نو عزیزانو بارکی اغالت ز په دې نیت نه تله چې زال ته منجور کېګم یا جارو عالم په خلق خزو به مګم یا بچالا لوټه دموما په دې نیت نه چونکه دوه درو کالونه ما با اوریدل چې داسې ده نو لاړم په دې نیت او خق کافی وقت میں التفیر کو ما دا خیال نو چې دا خلق با دې الکنا دمر لوی نخره جوړي عزیزانو یو کرامت ته یو استدراج دا اوس علم سره تعلق لري تاسو به څنګه په پویوم کرامت خلاف عادت د یو ولی او بزرگ پلاس یو کار کېدل دې ته کرامت او دا کرامت بیا د ولی په اختیار کې نه دا کلا کلا به اختیار راغلی یو استدراج دی وظایف په خول وظیفه په خول یو ورد او وظیفه ده هغه په خول پاره کې چلويستل
یو پاغه یو کار کېدل دي او یو په کرامت کېدل. یو بزرګو هغه یو وظیفه پخ کړي 38 روپے ورځ بسار هغه ته د بالغ لاندې پراتی. ما ته وې چې تر ازه 12 ورځې دی وبو کې چلاو بس دی ولکه به وباسه طالب 15 روپے ورځ نه مال خوش کلار خایا وبو کې زنه شم کې ناس خوش کلار راته خدا دا زما د طالب ګیره زمانہ او هغه زمانہ وا چې دا جمعات چې چا کې زد لګیا مونږ کوم د دې جمعات تکیدلی مرچکی او سړی وظیفه به مونږ خوري او سبق به پیاس پانا بم سوړ سکړک نه تاولا ابم خورو سبق دا زمانہ وظیفه راته خدا چې دا پلانې وظیفه یوش په آرش پا یوش سوا کرته وایا تبیا ګور په منبر ناستم دروغ ویل د ایمان تاوان یوش په میغه چلا په حقړه کنه جی سار با چر پاسې دما او چې د کور بروتم څوک سړی بو 2 روپے دی راکې روزانه مناسب والا او د واقف سړی په شکل نو ماوی چې دا واقف خلق دی. هغه زمانہ کې زر امداز کړو یو ورځ مې یو نه تاسو کو چالکه بدرې زل تا مال د 2 روپے راکې هغه ما ته قسم وخوړ چې مان دي درکړي. تاسو خیال راغی عرض مې داو چې دا اوراد دا دې پیرانو پسې چې دا خلق بے پناه منډي وای. اوس درته یو ورت خیم کنه جی تی شروع کا ته ګوره چې تانا جنډے بابا جوړیږي کنا دنیا بدنا غیر چاہتے. اللهم سخر لي كل مخلوق بحرمة سيد الابرار والله المستعان على ما تصفون. د دې یو خاص مقدار ده هغه چلاو باسا ته ګوره چې خلق در پسې را منډي وای کنه خو لا خلاق لهم في الاخره. دنیا کې هغه وظیفه کول چې پیسې پراشي یا خلق میں تسخیر اور تعبیشی د دې سړی په آخرت کې ایچي ساتي. تاسو خیال راغی دغه لکلا دا یاد لري چا دا پروپاګاندا جوړ کړي چې مولانا صاحب ورغه چې ستانه منما او هغه ورته وی چې وایا او بیا دا چلو شو او دا چلو په دغه خلق امدانه او خېجا و ظالمانو چې یو شیم په خپل سترګو نه لیدلې په خپلم کتلې نه و بدبخت قوم و بدبخت. ها مولانا صاحب ولا چې دغه ورکو چې دینه لډو جوړ کا او دینه اگای جوړا کا او دینه انځر جوړ کا او دینه پلانې شې جوړ کا او دینه دا دبلې ما پسې شروع کړ یو نجی ما خیال دې ټول پاکستان مانه تاسو کو چې ترشتیا اوس التم سوک ناس نغاره والا او خلق لدا تاثر ور کوي چې دیر اغله او تاسو مرضی نو دا یاد لري عزیزان الک دې کم عمر الک 17-18 سال عمر کې مجذوب طبیعت ته سو وظیفه ورته د جمعات امام خودلې دا یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام ٹھیک ده پاغه دومره غوندي لوټه راوالي او دا چې پیوي پچوفي کی خړه غوندي شي ما خبره پويږي د دغه نه په اخوا کنور څوې چې دې به مال خزر کی دې به مال زوی را کی دې به مال لور را کی دې به مال رزق را کی دې به زما ژوند خکی دې به زما کاروبار خکی دې به ما د زیاولت پځې کی نه والله العظیم چې دا ټول سيزونه د خدای سره دي او کده دنم اوغختنو مسلمان. تاسو خیال راغی کوم شی چې د خدای نه د غختو ده او هغه د بندن او غواړي نو یوازې ګناه نه بد پټکی مشرک. نو زما عزیزان اوس ما ته خلق راځي چې خزي دي او سړی دي ما زما پلار دا بندولې به زه د خزو علاج کولې ما خو د خزو په سر ځان کوی کې اچول ته تړلې دا خزي دي خدای خیر ساتي چولټه ما چاله وجنی نه اوس څو ها ته دا شیلاس کې راکا د یو میاشتې حکومت او مال د پاکستان خزي معلومی دي یو دوه خزي زوړندوم دوه خزي کتا بار خزا ولیدا زما په دې مخ دوی د ایران نه زیات ایڈوانس نه دي
ورشه ستا په یونیورسټۍ کې ایرانی جینکۍ دي سر نه تر خپو پورې د ویښته عمره ځای پکې نښ کوي ستا د یونیورسټۍ لونډې اکیمارې مو ګوره اکی ټیمونه جوړ دي اوس به بار ملک زمونږ د ملک جینکۍ فتوې ولا مونږ تیار کړي دي چې کویشته وي جلال نو ګیدړ به وي الله فتوې ولا تیاری کړي نو عزیزانو دا واقعات دي د دغه هلک متعلق زه یقیني تلم او تله دې دپاره وم چې وګورم چې دا واقعات سره نو دا وظایفو سره دا خاطې ماتې کېږي نور نظام زندگی د چا جوړول که دا د عقیده په انسان راوسته نو کافر بشه خزه بند کئی خزه بند کئی خزه بند کئی کما خزه چې بلا منشه د کور اوتا بلا ضرورت د کور اوتا ترغه په میړه او په دې لعنت وریږي چې ترسو واپس ادیرو تا پیرانو تا زیارتونو تا د خزو تلل په دې زمانہ کې حرام او ناروا حرام او ناروا د لعنت مستحق میړه او خزه او بچی ټول بلکې ځوانه څکه زړې به اومنز تاسو د زړو د کیسو نه زړه بم نه زړه چې د کور اوزین دولکه فتنې ورپورې ونکړي کنه ده دیو جنا دا صورتحال ده الله دې د خپل مرضیات توفیق راکړي خدا په آخر کې بیا درته پرور ولای اپیل کوم چې خدای او پیژن خدای سره رابطه او تعلق پیدا کړي د کائنات مالک د خدای ذات دی مهربان د خدای ذات دی زما د زندګۍ راکون کې وغستون کې د خدای ذات دی دا اختیار په ټول کائنات کې د بل اچا سره نشته سوا د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ډېر لوی سره داغه د ایمان عالم داو معصوم دی او په قافله کې سبق پس روان سبق په قافله ډاکا پریوتا اغلو د توې تا سره خو څه نشته ویجی د گریوان کې راته مور څه ګنډلې چې وې کتاغي کې اشرفه ګنډلې وی بچیا منکر ولې نشوي وې زه چې د کور راوتما نو مور راته وی چې دروغ نه وي نو کمی ویلې چې ما سره څه نشته نو د مور وصیت به مې بجا نه و دا د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د بچپن ایمان دا اوس دی خلقو چې څه کړي دي ځان لیکړي اوس ما دا ټکه دو درې ځله وې چې دوی څه کړي ځان لیکړي نو دا چا ویلي دي چې ځان لیکړي او مونږ له څه نشي کولای دا قرآن ویلي تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تلک امة قد خلت لها ما کسبت الله وی دا وړاندې چې کومه ډلې ذکر تیر شو داغه ډله و چې دوی د پاره کارآمد به هغه شی وي چې کوم دوی په دنیا کې کړو چې دوی څه کړو دوی له به هغه په کار راځي ولکم ما کسبتم او تاسو د پاره به هغه شی په کار راځي چې کوم تاسو کار ولکم وای ما کسبتم کم شی چې تاسو کسب کوي اب تاسو د پاره کارآمد ولا تسألون عما كانوا يعملون الله وی تاسو نه په پختنه د هغوی د عمل نکی تاسو نه با تاسو د عمل تپوس کیږي اغي نه به د اغي د عمل تپوس کیږي ای چې سکړیو ځان له کارآمد تا چې سکړی تاله دام شته چې قیامت کې بدار چا خپل پیټه پسند او دام قران کې ولا تزروا وازره وزر اخرى قیامت کې بد ار سړی خپل خپل پندو کې پسري دام قران کې دام قران کې دي چې هر سړی بخپل پاسپورت یو ځان به تیر باسي او جی دام قران کې وکل انسان الزمناه طائره في عنقه وكل انسان الزمناه طائره في عنقه كل انسان كل حرف سور كل هم انسانا الزمناه طائره في عنقه
دار سړی بخپل خپل پروانه په مړای کې ځوړنی ولا قران کې چې راځي الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون خبر راشي په اعلان کې اولیاء الله لا خوف علیهم خوف بنی ولا يحزنون او نه بغمجن خبر اوس په اعلان کې راشي دا تحقیقو کې چې دا لام کم لام عزیزان دا لا نفی جنس نه ده لا نفی جنس نه ده دا لام مشابه بالاحساس لا نفی تاسو خیال راځي لا خوف علیه خوف بیا په دوه قسم یو خوف طبعی ده او یو خوف من الله الله فرمای لا خوف چا چې په دنیا کې ژوند خدای توقف کړي د قیامت پر ورځ به د الله د طرف نه په دوی څه خوف نه اما طبعی خوف لرزا او یرا د خدای د جلال ورځ د قهر او د غضب ورځ دینه به پیغمبرانم په امن کې نه ما خبره پوهیږئ طبعی خوف په پیغمبرانو تاریوي د دې څه دلیل دی چې طبعی خوف په پیغمبرانو تاریوي وګورئ د مسلم لوی روایتونه آدم علیه السلام ته قوم ورشي چې راشه حساب نه شروع کیږي تباہ شو غرق شو خدای ته وایا چې حساب شروع شي آدم علیه السلام ورته وایي چې زنن هغه مخ نه وینم چې خدای ته پیش مام د غنمې د دانې کار چې کړی دی خدای ته زنه شم نوح علیه السلام ته براش یا نوح ترازا و امام قوم ته خیره کړي و ما خپل اختیارات دنیا کې ختم کړي موسی علیہ السلام تا عیسی علیہ السلام تا ادریس علیہ السلام تا ابراہیم علیہ السلام تا یونس علیہ السلام کل پیغمبران به انکارو چې موږ د خدای مخه آخر الامر براشي دوی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ټول پیغمبرانو ته خصوصي اختیارات چې ملاو هغه په دنیا کې ختم کړی دي زما خصوصي اختیارات ما په دنیا کې ندي ختم کړي پټ می ساتلې دي په قیامت کې به راو باسم او خدای ته به د امت لپاره پیش کوم تاسو خیال راغی نو عرض می داو چې طبعی خوف نه با په قیامت کې انبیا هم په امن کې اولیاء خلاص کې بزرگان خلاص کې نو زما عزیزانو مونږ دنیا کې الله پیدا کړی دی لایو چې رابطه خدای سره پیدا کړي